الوا د چا خوښه او د حضور پاک تاسو ټول ته پوښ کوم د چا خوښه حدیث کې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل د حضور پاک بدوسی زونه خوخو یو الوا یو شات مولیان الوا خوري ولی د پیغمبر خوخه مولیان دومره نه خوري څومره تاسو یې خوري په واده کې چې الوا په خشي یو دیګ او دو دیګ دا ټول مولیان خوري زوای یو پلیټ دواوی خو باقي خو تاسو خوري په ملک چې الواګانې کوم پخې شي ټول مولیان خوري یا خود یاره د مولیانو خوخه ده چې د چا په زړه کې د پیغمبر سره منی دا غو خوخه حضرت انس وای حضرت انس وی رسول الله مبارک کدو خوخو کدو ما سره ناس تو کدو ډنګره به خولای وی ما باغه ډنګره راغشته د حضور پاک مخه ته مې کې خو دې کدو خوخو وی لا زال احبه چې مې پیغمبر خوخو نو وی زمام خوخ دې کدو د پیغمبر خوخو زمام خوخ دې د پیغمبر د تبعیات او اتباع مال عبادت دې نو الوا د پیغمبر خوخو زمو نو تاسو مولا پورې تړلې نو خنداګانې ور پورې کړ مولا الوا دا الوا پورې خندا کوي یعنی د پیغمبر سوچ ته اونکو د پیغمبر د خوخي شي پورې خندا کې دومره مس شوي الوا نه خوري دا مټای څه شي الوا دا الوا یو شکل دا ګلاب جامن څه شي الوا دا الوا یو شکل دا ټول د مټایو دکانونو باندې د اختر پښپچ رشي دا وته مولیان ولاله کې تاسو ورته ولاله دا د غازر الوا چې دا ځای په دې خوري څونه مولیان یې خوري څونه تفریح سوچانه دی غازر الواګانې ټول تاسو خوري د سوجا الواګانې ټول تاسو خوري د مټایو دکانونو ته مټای خالو راکړ الوا څه چې د خوخ شي د جلاغون دی ټول الواګانې په خپل خوري خو صرف د پیغمبر سره دښمنی د بل څه نشته د پیغمبر خوخه ونه تو ګورټو کې ټاله الواداس والواداس والواداس زه خو په فخر کوم ما ته هو کچو چې الوا خوره الحمدلله راوړل چې خورم بالکل د ما د پیغمبر خو هو د خوشاو خورم خو د فخر غنا ما له عیب نه دی ما ته سړی وی دا غټه ګیره دی ولې بالکل الحمدلله زه په فخر کوم ما د پیغمبر طریقه ما ته سړی وی غټ پټکی دی په سر دی زه په فخر کوم ما د پیغمبر ما ته سړی په مانځه کې حقیقت پورته کېږي او کله شوچ ته ښه زم د فخر کوم ما د پیغمبر طریقه ته د انګریز په طریقه نه شرمېږي چې د انګریز په شان دغاخي پرتوب دی چولې او د انګریز په شان پي دی چولې د خر لکه هغه شاته ته د خر په لکه نه شرمېږي د پالوا شرمېږي ته په ولاله ډوډۍ خوري د انګریز په طریقه ته نه شرمېږي ته په ولاله بس کې د انګریز په طریقه ته نه شرمېږي ته په ولاله متیازه کې او بول کې په ولاله د پیر انګریز په طریقه ته نه شرمېږي او د پالوا شرمېږي دا خام خیالي پرې د په فخر کوم پالوا ما پورې تړالوا د په ګیره فخر کوم ما پورې تړا د په پټکی فخر کوم ما پورې تړا د په ناس ته په خوراک فخر کوم د په ناس ته په متیازو فخر کوم ما پورې تړا د انګریز په طریقه وګوره پتلون دی چولې دی تای دی مخکې وېدان د کړي دا په خر کې څه فرق په ولاړه ډوډۍ خوري لکه د څارو په شان دی او ته دا ما او د انګریز په شان دی سر خره دی او بریک تم خره دی ګیره ور پسې خره دی ته په دې فخر کې فخر زه پیغمبر په سنت ولې فخر لکو حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه عراق ایران ته تللی نوړې ته پریوتا نوړې روچته کړو دا غینېغه خور او غرزول خپل ته واچولا نو خلق وطنې نه قتل وی دا خلق ور پورې خان دونه رسناک د چې نوړې د خور نه روچته کړو خورې ته وسندل پرې له نوړې پدمکا اپی پېښو ها سوي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو د وجه د پیغمبر سنت پرې ده زما د پیغمبر طریقه دا وا چې وړای به پرې وته روچته به کړه نو خور به ته ورغلي باقي به خپل مبارک دا ور واچو ولې خدای پرې د پیغمبر سنت باندې به فخر کوو خیری ها ان شاء الله تګیره به فخر کوو په پټکی به فخر کوو د سنت جامو باندې فخر وکاو پناست ډوډۍ او پناست په خوراک به فخر کو او پالو په کدو به فخر کو الحمدلله دا زمون اصل خبره مې دې پورې کولا چې دا د اغیار او سوچ ته مونږ د پیغمبر طریقو پورې ټاکل شروع کړي
د رسول الله مبارک په طریقه کې زما دپاره د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. د انګریز په نقش قدم، د انګریز په شعار، د انګریز په تهذیب نه شرمېږې. ماشومان نن پتلون والا کړل او زه د پیغمبر په دې قرار شرمېږم.